أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمین باضابطہ افتتاح د قرآن کریم د تلاوت نو شوا تلاوتی کلام قرآن کریم تلاوت اعظم محمد حبان زمان وسے نصر اللہ بچے ای تلاوتوں کو دین رستو انشاءاللہ زمگا دار القرآن ازاخیل بالا وفاچ کل دلتا شپویش کال مخی دیزے کی دوری شروع شوی اور رستو با انشاءاللہ بیاد تفصیل ویم زمگا دیزے دار القرآن ازاخیل بالا امیر محترم مولانا مفتی عبدالشکور صاحب آغای با انشاءاللہ مختصر ہوندے یو 10 منٹا دخپلو ملگرو داغی نمائندگی باو کی او بیا با انشاءاللہ داغی نرسو نور بیانو نئی اب اور سر انشاءاللہ بیا اعلانات کرو. زوسو محترم مولانا مفتی عبدالشکور صاحب تا درخواست کو چاہی تشریف روڑی او مختصر ہوندے وقت کے تاستے سو خبر دا قرآن اور سنت مطابق. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح العلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المحكم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية خياركم وأبراركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی معزز علماء کرام، عوامو، مشرانو، کشرانو، حمزولرونو، ټولو اول د الله رب العزت په دربار لا یزال کې دعا کوم چې الله رب العزت زما د خلینا د قرآن شریف مطابق او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق خبر وباسي. اول د مالا او بیا تاسو لا په هغه باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا خبرې زموږ د پاره جنت ته د تللو او د جهنم نه د بچ کېدلو یو سبب او ذریعہ وګرځي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده مادر علمی پدې کې الحمدلله د قرآن شریف دور تفسیر د هغه افتتاح کیدونکې ده. تفصیلی بیانونه زمون معزز ملمانه مشران زمون د جماعت د صوبی امیر حضرت العلامہ مولانا شمس الحدیث صاحب دی، دارنگ مہمان خصوصی علامہ سمیع الحق پشاوری صاحب دی، علی بکی نور علماء بکی د هغې نه مخکې بطور تمهید یو څو منټو لپاره ستاسو مخکې ته حاضر شوم چې دا کم کار او کم پروګرام زمونږ دی. دا حقیقت کې هغه پروګرام چې د دې لپاره ابراهیم علیه السلام ډیره مخکې دعا کړې وه چې سورة بقره اول سپاره د 129 نمبر آیات کې د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر ده او په دې کې څلور کارونه ذکر کیږي. ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي وی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، ربنا اے رب زمونگا. ابراہیم علیہ السلام چې دعا کوي د الله رب العزت نورم ډیر نمونو خدا رب نوم الله رب العزت دی یو قسم وسیله کړی دی. ذکر رب غزات دی لیکي تربیت او پرورش کوونکې د ادنانا کمال او اوچت حالت ته رسونکې رب اغزاد دی چې زمونږ د روح تربیت هم کړي، زمونږ د جسم تربیت هم کړي. ابراهیم علیه السلام د جسم د تربیت د پاره سوال کړي دی، نو د روح د تربیت د پاره کړي. ځکه د انسان جسم دا د ځمکې نه جوړ دی. څنګه چې سورې طه 14 سپاره 55 نمبر آیات کې ذکر دی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، چې د دې ځمکې نه مې تاسو پیدا کړی بیا هم ور واپس کوم، بیا هم د ځمکې نه قیامت په ورځ باندې راپورته کوم. د انسان ظاهری جسم دا د ځمکې نه پیدا. ابراهیم علیه السلام دعاګانو کې د جسمانی رزق د پاره خوراک د پاره دعا چې ورزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اے الله رب العزت رزق ورکی دیتا چاچی ایمان راوڑے د دینا پر اللہ رب العزت و پرز د آخرت. دویم سیس پہ انسان کی روحو د روح تعلق دا د بر سریو. سورتی بنی اسرائیل 15 سپارہ 85 نمبر آیات کی ذکر دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یو تفسیر د هغه آیات مفسرینو د روح نه مراد چې دی روح انسانی دی چې د دې په باره کې ستانه تپوس کوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دی تو وایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس دا زما د رب حکم دی. نو د روح تعلق چې دی د الله رب العزت حکم بر سره د دې تعلق دی. نو په دې وجه باندې ابراهیم علیه السلام د روحانی خوراک د پاره هم سوال کړی دی او روحانی خوراک چې دی هغه روح القدس فرشته قل نزله روح القدس من ربک
چې الله رب العزت د روح القدس ذریعہ په فرشتي سره دا روح د قران شریف په شکل کې چې سورۃ شورا 52 آیات کې ذکر دی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا نو د روح په شکل کې الله رب العزت دا قران شریف راولېږي نو ربنا سره سوال کوي چې الله رب العزت نا د دې روحاني غزا چې سوال کوي اے رب زمونږه راولېږي پدې کې رسول منهم پیغمبر د دې د جسنا کار د پیغمبر بصیر یو کار یتلو علیہم آیاتک چلولی پدې باندې آیاتونه استا کار د نبی صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت د کتاب آیاتونه د دې لوستل دیو جناب بار بار نبی علیہ السلام ته دا حکم کول شي لکه سورۃ کهف 15 سپارہ کې دا حکم دی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اے نبی صلی الله علیه وسلم اولولا هغه چې وحی کولی شي تا د کتاب د ربستانا غالبا 20 نمبر آیات دی د سورۃ کهف دغه حکم سورۃ عنکبوت 15 آیات کې د 20 سپاری اول کې کیږي اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة اے نبی صلی الله علیه وسلم اولولا هغه چې وحی کولی شي تا د کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم کیږي نبی علیہ السلام کو اسم د الله رب العزت د کتاب لستل کول او علماء ذکر کړي نبی علیہ السلام ته حکم د پارا د دوامو د استمرار چې همیشه د پارا د قرآن شریف لستل کوا دی وجنا نبی علیہ السلام په خپل کارونو کې د قوی لکه سورۃ النمل یو نبی نمبر آیات کې وان اتلو القرآن ما ته حکم شوه چې د لستل حکم د قرآن شریف نو یتلو علیہم آیاتک دویم کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ويعلمهم الكتاب والحکمه چې دیتا خودنه کوي د کتاب او د حکمت د قرآن او د سنت دیتا خودنه کوي تعلیم د قرآن شریف دا هغه اهم کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیدا شوی هم نه دی ابراهیم علیہ السلام چې ورله دعاګانې کوي یو کار چې د کتاب تعلیم باور کوي تدی و جنا د دې اهمیت طرف ته اشاره ده استادان په تفسیر د سورۃ الرحمن کې ذکر کوي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الله رب العزت مهربان ذات دی علم القرآن خودل قرآن شریف قرآن شریف تعلیم او د دې خودنا دا خلق الانسان ورپسې رسو ذکر کړي د انسان پیدایش روستو د قرآن شریف تعلیم مخکې ذکر کړ گویا کې د دې اهمیت طرف ته اشاره انسان تلا پیدا هم نستا د پاره د کار انتخاب شوه دی وجنا د قرآن شریف تعلیم او ذکر یو په حقونو د قرآن شریف کې په مونږ دی چې د قرآن شریف په معنا او مقصد باندې ځان پوه کو پدې کې څه شک نشته دی چې د قرآن شریف الفاظ زده کول د دې لوستل کول د دې اوریدل کول دا هم عبادت دی ثواب لري او قرآن شریف الله رب العزت پدې کې مونږ ته یو جن ذکر کړی دی چې په هغه باندې مونږ ځان پوه کو او بیا د دې مطابق زندگی تیر کو دیو جنا د قرآن شریف په مقصدونو کې سورۃ الصاد د رښتمه سپارہ 29 نمبر آیات یو کم دیرشم آیات کی ذکر دی افلا یتدع کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته الله رب العزت فرمای د عظیم الشان کتاب مونږه استا طرف ته نازل کړي اے رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او برکت نا ډک کتاب دی او مقصد یې څه دی لیدبروا آیاته دې لپاره چې خلق سوچ او فکر وکړي په آیاتونو د دې کې او د دې آیات په تفسیر کې تفسیر قرطبی ذکر کړي
چې د قران شریف دا معنی او مقصد باندې ځان پویول دا واجب لازم او ضروری خبره ده ځکه نسبت د دې لپاره چې لیدبروا آیاته چې خلق د دې په دې آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي ځکه دویم ځای قران شریف هغه خلق لا زجر او رټنه ورکړي چې څوک په قران شریف کې سوچ نه کوي لکه سورته محمد 28 سپاره 30 نمبر آیات کې افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ایدی په قران شریف کې سوچ نه کوي یا دې په زونو باندې تالی لګېدلې دي بل ځای قران شریف سورہ نساء 82 نمبر آیات کې ذکر کړی دي افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیا دا خلق په قران شریف کې سوچ او فکر نه کوي دا هغه آیات په تفسیر کې تفسیر قرطبی او تفسیری شوکانی دوانو ذکر کړي د قران شریف دا ترجمه معنا مقصد ذکول په دې ځان پویول دا یو لازمی او ضروری خبره ده ځکه عام طور زمو معاشره کې دا یو زیاتی غوندې کار ګڼل کېږي حالانکه د قران شریف صحیح لوستل الکه دلشي چې انسان د دې په معنی او مقصد باندې پوهیږي ځکه سورته بقره اول سپاره 121 نمبر آیات کې الله رب العزت د خلق صفت کړي دي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ دیله کتاب ورکړي دي داغي صفاتونو کې یو صفت یتلونه حق تلاوته د قران شریف لوستل کوي په حق لوستل سره حق لوستل د قران شریف سړي مفسرین او هغه لاندې ګڼ اقوال ذکر کړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای حق لوستل د قران شریف دادی کمزه د جنت ذکر راشي د جنت سوال وکي د جهنم ذکر راشي جهنم نه پناه او واړي کمزه د خو خلقو صفاتونه بیان شي دا غي سوالو کې کمزه د ناکار خلقو صفاتونه بیانېږي د هغینه چې د پناه او وختل شي دا د قران شریف حق لستل دي دیو جنا کله چې موږ احادیث ګورو د قران شریف څخه آیاتونه داسې دي چې کله هغه تلاوت کې د هغه سراس زیاتی الفاظ ویل دي هغه جدا اختلاف دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی په نوافلو کې ور سره ویا په فرایض کې مویا امام شافعی رحمت الله علیه د بعض نور علماء رائے ده په فرایض کې ور سره ویل شي نوافلو کې ورنه عام د تلاوت په ټیم کې خو بیا ډېر اختلاف نشته دی مثال په تور باندې د قران شریف ته آیات وې د سورې 3 آخرنه آیات وې الیس الله باحکم الحاکمین دا غي سره وای بلا بعض روایتو کې بلا وانا علی ذلک من الشاهدین زکات هغه آیات مقصد دی عین دی الله رب العزت غورا فیصله د فیصله کوونکو نه مو ورسي بلا بشک الله رب العزت غورا فیصله د فیصله کوونکو نه دی یا مثال په تور د سوره مرسلات اخرنه آیات دی فبأي حديث بعده يؤمنون الله رب العزت فرمای پکم یو خبر باندې پس د قرآن شریف نادی به ایمان وروړي حدیث شریف کې راځي کلم د آیات لست تاسو ورته آمنا اے الله رب العزت مونږ په دې باندې ایمان راوړې دي زکه دا کیږي چې کله مونږ د دې په معنی او مقصد باندې پوهیږو د سید قرآن شریف نور ډیر آیاتونه دي او د قرآن شریف الفاظ سره د دې په معنا مقصد ځان پویول ويعلمهم الكتاب والحکمه او دویم ور سره ذکرون شو چې حکمت قرآن شریف سره سنت احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زکا قرآن شریف اجمال دے احادیث د نبی علیہ السلام د دې تفصیل دے قرآن شریف کی تقریباً 100 آیاتونه د مصبارک اشته دي خو لیکن رکعاتونه سمره دي پس ټیم باندې وکول شي
دا تفصیل په احادیثو کې ذکر وی دارنګ ډیر احکام قران شریف اجمال کړي احادیثو چې د هغه تفصیل او وضاحت کړي نو قران او حدیث دواړه چې په دې باندې ځان پویل استقول او نبی علیہ السلام فرمایلی هم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما زتاسو کې دو سيزونه پرېږدم ترسو پدې کلکه منګولم لګولي تاسو به گمراه نشئ یو د الله رب العزت کتاب او دویم زما سنت دي او يعلمهم الكتاب والحکمه او قران شریف کې د ډیر آیاتونه دي چې هغه نه معلومیږي چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجت او دلیل دي لکه مثال په تور قران شریف مونږ ته وایي سورته احزاب یو 20 آیات کې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د نبی علیہ السلام دا جن ساسو د پاره خسته نمونه ده اوس د نبی علیہ السلام جن بمونږ چرته ګورو هغه احادیثو کې ذکر دي قرآن شریف دغه سی ذکر کړی دی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما د دې تفصیل په احادیث سره دی آخری ويزکیهم د قرآن شریف د لوستلو د کولو اصل مقصد تزکیه د زړه صفاوالی ته د باطن صفاوالی ته ویل کیږي قرآن شریف سره د عقیده هم صفاوالی راځي د عمل صفاوالی هم راځي او په دې سره د عقیده او د عمل اصلاح کیږي او قرآن شریف د عمل په نیت باندې چې ویل الله رب العزت دې ما او تاسو ته په دې سو خبر باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا زمونږه دارالقرآن ازاخیل بالا د طلباء امیر محترم مولانا مفتی عبدالشکور صاحب دا غي مختصر بیان تاسو اوریدلو ټول دین وروسته د خپل خوب معزز ورور حضرت مولانا شمس العدی صاحب چې جماعت اشاعت توحید و سنت خیبر پختونخوا ناظم اعلی دی داغی خدمات اچانک پټ نه دي جماعت اشاعت توحید و سنت داغی په خدمت کې په تنظیمی کارونو کې ای خپل جن تیر کو زه سوال درخواست کوم چې هغه تشریف وروړي او د قرآن او سنت پرانا کې تاسو ته پرسو خبرې پیش کړي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا زد له ولا مد له ولا ممد له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مثال له ولا مساوي له ولا مناوي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحمودنا ومتبوعنا ومخدومنا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وأطهرنا وأظهرنا وأنورنا وأكرمنا وأشرفنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيعنا ورفيقنا إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اور تمام موردوں کو مسلمانانو نن پدے دار القرآن ازاخیل بالا کے زمنگا دا غنڈا دا بہترین مجلس او محفل چاہے کہ منگ راجمیو تاسو تا معلوم دا چه پدے مرکز او پدے مقام کے زمنگا محترم رور تو جماعت اشاعت التوحید و سنہ ضلع نوشہرہ امیر صاحب
ترجمان اشاعت مبلغ قرآن مولانا مومن گل طاہری صاحب، اللہ داغی په عمر کې علم کې برکت واچي چې د هغوی سالانه د قرآن کریم د تفسیر او ترجمه دورې او مسلسل 2 میاشتې دا جاری او دا صرف نن دا ډومبه دوران نه دا بلکې دا تقریبا 40 کالونه دا خدمت را روان دي او دا 18 دوره دا غي هغه شروع کیږي. بڑو رانه ما کوي بارا څنګه او دا دوره دا غي تفصیل کې دیشي زمون مخ کې هغه بیان کړي یا رستو هغه بیان کی چې کله نه ابتدا شوی او کم زینو کې دا دوره وشو او بیا اخیری دې تراله او الحمدلله اعظم او اراده دا چې تر وفات مرګ پورې به ان شاء الله دا دوره جاری وي. الحمدلله د دې دورې نا ډېر تعلیم یافته نوجوانانو دارنګ نارینو زنانو فائدہ واغستا او په دې صوبه کې تقریبا اکثر ضلعو کې د هغوی شاګردان نوجوانان موجود دي. د دې شاخونه ای خپل ځایونو کې هغه کولو کړي دي او هغه ځای کې د هغوی درسونه شروع دي د نارینو هم او د زنانو هم. الله رب العزت نورم پاغی کې برکت واچي او الله دې مزید ترقی سره هم کنار کی. دای خدمت ته او مهنت ته محبت ته او شوق سره هغه د الله د کتاب د قران کریم خدمت کوي. د سره سره د قران کریم زمون مرکزی اداره او دارالقرآن د پنځپیر داغه خدمتم داغه په ذمہ ده. دا 2 دورې داغه خصوصنی یو د رمضان د شعبان او د رمضان دوره چې پاغه کې شیخ القرآن مولانا محمد طیب حفظه الله هغه چې کومه دوره کوي د شعبان او د رمضان چې هغه ورځو کې د طلباو چوټیانی د علماو چوټیانی د رمضان دغه 2-3 میاشتې سالانه چوټیانی نو پاغه کې علما او طلبا او عام هغه دوره کې شریکيږي او پای کې زرګونه مسلمانان علما موحدین نارینه او زنانه راجمعي. کم درس دوره دی قائد محترم صاحب کینو د شپې د هغه تکرار اعظم د ضلع امیر محترم مولانا مومن گل صاحب هغه دغه شان را روان دي 30 کالونه او هغه تکرار هغه کوي او ورسره ته نور خدمت د مرکز څومره چیزی منډه تړلې څومره سہولتونه څومره ضرورت داغه نگرانی مغی کوي. الله دې ټولو جزای خیر هغه ته ورکړي. دا دوره چونکه دې دا موقع ضایع کینا چې په دې جون جولای اگست کې د سکولونو کالجونو نوکر پیشو خلکو د ګرمۍ چوټیانی نو دا دوره
په دې ورځو کې هغه د هغه طلباو د پاره د سکول استادانو د پاره نو کورپیشه خلکو د پاره دا مقرر کا چا سه دا وخت ری او ضایع کوي نو کدا د الله په کتاب باندې هغه صرف کی او هغه تراشی کینی نو دا وخت به قیمتي شي دا دغه هرس ته دا دغه اخلاص دی او دا هغه تمنا ده هغه غواړي چې هر نارینه زنانه قرآن ویلو والا جوړ شي دعوت ورکړي دا سورۃ مسلسل صرف یوازې زمونږ ضلع کې نه ضلع نوخار چارسده ثوابه او مردان په دې ضلعو کې هغه دوریم دې د پاره او کې وګرځیدل او دعوت دې د ورکو چې کوم نوجوانان دي مرګرو ته وي عمراو ناظمینو ته وخت وی هغه سره نو لګ لګ وخت هغه د ورکی څومره چې هغه وخت ورکول شي چې په دې دوره کې هغه شریک شي نو یقینا دا کمال درجه محبت او مینه ده د الله د کتاب سره د قران سره الله رب العزت دا مینه محبت نورم زیات کی او الله دې زمونږ د ټولو دا محبت او مینه نصیب کی محترمو تفصیلاتو کې نظم چونکه زمونږه د دې لپاره چې کم دعوت ورکړې شو زمونږ محترم ملما خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا سمیع الحق سے پېښوري حفظه الله هغه هم تشریف راوړی دی زه زماده مرګري ټول څومره چې دلته موجود دي تقریبا نو دا ټولو خواهش هم داده او راغلم په دې نیت دي چې موږ د قران د افتتاح کې شریک شو او د محترم مولانا صاحب بیان به مورو نو هغه نیت باندې راغلي دي موږ هم راغلي یو چې زموږ خو ذله ده او زموږ د ذله دا یو د تنظیم یو حصہ ده چې دې کې افتتاح کې اختتام کې زمونږه حاضری هغه لازمی او ضروری او وختن په وختن باندې مونږ بیام رازو د دې خبره مخلو درسونو کې شاملېږو کله د علاقې د کلیوالو مرګري ځان سره راولو یو ورځ لا کله دوه ورځې لا نو دا زمونږ د ضلع یو ډیوټي دا او ذمہ داری ده او مونږ حاضری ګو ور وخت دلته نو دلته زما د بیان ضرورت هم نشته ده چونکه امیر محترم صاحب حکم او چلا مولانا صاحب راغله نه ده نو سو خبره هغه پورې توکا محترم حاضرینو قران کریم دا خود مسلمانانو کتاب ده الله را لګلې تمام انسانانو ته د انسانانو د هدایت د پاره الله را لګل دي خو چا چې په دې ایمان وروړو او دې اومنلو دا غي ذمہ داری شته چې کوم مؤمنان مسلمانان دي چې دا بلولي او د دې مطابق به هغه ژوندۍ تیري د دې به حق ادا کوي او په دې مسلمانانو کې الحمدلله زمونږ د جماعت ارشاد توحید و سنت دا امتیازی شان ده چې زمونږ د جماعت بنیاد د الله په کتاب ده زمونږ د جماعت دستور قران کریم ده منشور قران کریم ده اور نه بچونا شپورز خدمت یا د کول یا خودل د دې درس او د دې تدریس د دې تبلیغ د دې دعوت د دې بیان د دې الفاظ مزکول پیادو مزکول ترجمه او تفسیر مزکول د دې علوم مزکول دا د دې جماعت امتیاز ده او قران کریم چې څنګه زدکې زموږ مشران علماء کرام داسې مونږ ته خیله که څنګه چې دا غي دو خودلو حق ته او زموږ طلبه شاګردان هغه زدکې داسې لکه څنګه چې دا غي دو زدکولو حق دی الحمدلله چې دا شوق او محبت او مینا
دا په دې جماعت کې الله رب العزت فطرتي خدا چې دې جماعت ترازی بلکې دې جماعت ته چرازی نو په دې باندې راځي چې دې خلکو تعلق د قران سره دی دې جماعت ترازی دانه چې نور علما درسونه نه کوي نور جماعتونه قران نه مني قران نه وای ټول قران وای په مدارسو کې قران کریم شته دی بلکې دا کم درجات چې د علم دي په هر درجه کې سس سپاری خې دي او پورا قران کریم دا چې کله عالم هغه فارغيږي نو پورا قران کریم ترجمه او تفسیر هم پاره کې ویلي ټول مدارسو کې صفاق المدارس دي او نور دي نو دا پاره کې دي خو چون کې بیا د از د کولو د ویلو د خودلو دا چې کم طرز او طریقه دا په کم شان باندې قران کریم جماعت اشاعت توحید و سنت علما هغه بیانې نو دا ځان له یو طریقه دا یو ځان له تجربه ده چې قران کریم زکی او څنګه طریقې سره غلولي چې هغه دنیا کې علاقه کې انقلاب راولي زمونږ یو مرګره عالم هغه وځو د ثوابه او زمونږ علاقه کې امام وفات شوی دی الله دې وبخي هغه یو ورځ ماته یو سړی وای چې را تاسو وای چې مونږ قران درسونه کوو بیان کوو ټیک ده تاسو کوی خو مونږ هم درسونه کوو زمونږ هم درسونه دي مونږ هم درس کوو په تاسو درس او زمونږ لګدا مسلې چې مونږ ګوره درس کوو ول تر اخره پورې وایو نو څوک اختلاف وکي نو څوک جګړه وکي نو څوک را پاسي او خو بالکل اول اخره پورې اس پاږي کینی او خو آرام سره په خوشاله باندې اختتام ته قران ورسي او تاسو چې د قران درس شروع کړئ ورځ د درې لانی شوی چې جنگونه شروع شي فساد مو جوړ کړی جګړه مو جوړ کړی په کور کې پلار اوځي په جګړه گاونډي په گاونډي جګړه یو محله کې یو بل سره په جګړه دا اختلاف تاسو پیدا کړئ نو زمونږ چې بیانو قران خو هغه هغه اختلاف نه پروژو تاسو چې کوی نو تاسو اختلافات جوړ کړئ نو دې کې دا څه وجه ده ورته دا وجه ده دوستا چې زمون قران کریم خدا د ټولو یو دی خدا هغه د بیانولو انداز تاسو جدا دی او زمونږ جدا دی تاسو چې قران بیانوي دا غیر اسه مثال دی لکه په خوا به مولیانو مولود شریف والا مولود شریف به کول مولیان مراتله کنه نو دی با بیان شروع کو نو ماستان بچو شو کیسه به شروع کو یوسف زلیخی کیسه درته کوم نو ماستان به شروع شو ساره پورې یوسف زلیخی کیسه وای دا به شروع و ساره پورې به کیسه وکا نو مسله و نه بیان نو توحید او دین او رد منکر او بلسو خو ا کیسه به چوکا او سار شو نو یوزل خلق ناسو او چې کله سار هغه بس کو دویو کنه اورته استادی بیان خو دیو کو ډیر مزیدارو منګه ټول شپه خورونه کا خو الله چې منګه په نشو چې دا زلیخا نه روکه خزوا دا دومره کیسه چې دیو کا کنه مونږ ته خدا پته نه لګی دا چې زلیخا نه روکه خزوا نو مولانا صاحب ورته چې دا تاسو دا درس کوم علما کوي په داسې انداز کوي چې دا ختم شو خو د زلیخا نه رو د خزه پته نه لګی او موږ چې کله د قران درس شروع کو بیان شروع کو نو موږ په ډومبه ورځ باندې دا خبره کو چې لکه وګونو کولو کې دی توقع دی اوري او دا ورته وي چې زلیخا ګوره خزره ها ډومبه ورځ باندې ورته وایو امنګ پوي کو ډومبه چې زلیخا خزره نو ورته چې تاسو بیان شروع کړئ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیه لګای خدا پته نه لګي پدې کې چې تاسو مسلو کا صد بیان وکړو مونږ چې بیان شروع کو قران وایو دا حق ادا کوو کوم دې د الله د توحید آیاتونه را دي نو توحید بیانې د شرک را دي رسومات او رواجونو ردونه نو تاسو یې کې سرد ني درسمو د رواج ته چې کای څوک نو کوي دي
خلکو ته پته ني درسونو کوي په علاقه کې دا پته نه لګي څومره رسمونه رواجونه چې کیږي. نو الته چې زمونږ یو عالم لړ چې ولته خبرو کی نو یو دا همونه خبره اوریدا نو الته شور جوړ شل دا مولوی صاحب دا نو خبرو کو نو کنوي ني خو تاسو کړی ني. لکه دا وګوره زمونږ په اره میاش کې په دې ملک وګوره رسمونه رواجونه دي او په اول چې کال شروع کیږي په اول دا اول کال په اول میاش په اول تاریخ باندې رسمونه رواجونه بدعت دا شروع شي. اسلامی میاشت دي کنه محرم نه شروع کیږي ذل حج باندې ختميږي. نن غالبا د ذل حج اخیری ورځ به یا به سبا ورځ نو بل ورځ محرم شروع کیږي. نو محرم کې رسمونه رواجونه سفر کې رسمونه رواجونه ربیع الاول کې رسمونه رواجونه بیا جدا جدا نمونه میاشتو ته خېدي جی ګوره یو خلا زمونږ د عام میاشتې دي کنه دا پو ده او دا ماده او دا بادرو ده او دا پګن دی او دا چیتر یو خدا میاشتې دي کنه یو دا نورې انګریزي میاشتې دي جنوري فروری مارچ. نو د امیانو دغه پګن مګر ډېر خیات کړي او زمونږ تعلیم ته خلکو دا جنوري فروری انګریزي خان طبقه دا خیات کړي دي. او د اسلامی میاشت علما کوم وی او اسلامی میاشت دي نو دا غي ځان له جدا نمونه دي محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی قعده ذل حجه. محرم لومبه میاشت ذل حجه د کال اخیری میاشت لکه څنګه جنوري اول لومبه میاشت او دسمبر اخیری. اوس د دې میاشتو د علما طلبه د میاشت نمونه لري عوام دا نور ولي د سرکاري د انګريزي تعلیم ولا دا نور ولي او د خودم نمونه دي دان ځان د میاشتو هغه سوی محرم هغه دې ته د اسانیانو میاشت وي دا چې اسانیانو میاشتا اسانیان ولې په دې کې اسانیان ته کې شهیدان شو او ان شاء الله اعظم دا شان ورپسې سفر کوم میاشت سفر المظفر نو هغه سفر میاشت هغه د چورې میاشت وي چې اخیری چهارشنبه باندې چوری کوي پکې اخیری شروع چهارشنبه دا چورې میاشت هغه لیدان لا یو تاریخ جوړ کړی دی ښا او تاسو ورېدلی علماء درسونه کوي غیرت کوي چې دا فضل بکواس دی. ربیع الاول وې دا کوم میاشت عید میلاد النبی او تاسو کوي او د کلو کې وتا بارفات دا اصل کې 12 وفات دی 12 وفات وزنانه وته 12 وفات وي. نو 12 وفات دي پیغمبر اسلام په 12 تاریخ وفات شوی دی. نو زموږ په کلو کو ته 12 وفات وي او ته 12 عید میلاد النبی وي. دیو چې پیغمبر اسلام وفات شوی په 12 مغرب پیدا شوی په 12 اذان له تاریخ ته بیا خو زنانه دې ته 12 وفات میا شوی. بیا دا ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی دا بیا دې ته دی سلور خويندې وي اول خور دویم خور دریم خور او څلورم خور دا څلور خويندې میاشتې دي. بیا رجب نه تزبرګه میاشت وي بیا رمضان دې تدروجه میاشت وي او بیا شوال میاشي هغه ته د اختر میاشت وي بیا ذی قعده دوی دا خالی ده دې کې سنشتہ ذی قعده میاشت او ذل حجه او بیا دغه د حج قربانه دغه میاشت بهر حالانو نه دا کولو چې ځان الله نمونه. اوس په دې محرم کې زمونږ په دې علاقو کې رسمونه کیږي رواجونه بلکې بدعات او شرکیات کیږي. خدا هغه کې بیانېږي چې د جماعت ارشاد التوحید و سنت علماء موجودي هغه د دې رد کوي. تاسو لږ نور علاقو ته هغه مولیان علما ټول پاره کې چې نو هغه شریکی پاره دا څومره رسمونه رواجونه چي دي. تاسو په دې میاشت کې خلک چې محرم شروع شي کوم نه لسم محرم پورې واده حرام نکاح نه کوي واده نه کوي چې به په دې کې واده حرام دي ګناه ده او سپیره دي پکې او بیا سړی ته نقصان نسی ولی حسنیان شهیدان شوی او حسنیان شهیدان شوی نو دا د غم میاشت د ماتم نو په دې کې واده هو سکه چې چا خوشحالي کړي دغه مبارکه لم بیان نزي نه کار او سړی کور شروع کوي چې نو چې محرم راشي نو بیا شروع نه کوي. عمرګری ملت مدرسې کې کار کولو ایا کو څه ته یې کا راشه کنه دا محرم را روان دي ته خالی به ځاسې دی ورس کارو کا
او سره د مده کې نو خیر بیا محرم کې وکي نور نو ما وته دې سوې دی ما ته وایي بلکې کسو چې دا من کور شروع کو نو ته د محرم نه مخکې راشه چې ته دا کار شروع کی بیا خیر د محرم کې وکړه ځکه محرم کې نوې کار شروع کول ګناه ده ابتدا کول نوې کار دا خو خوشحالي ده کنه نو دا خوشحالي ده نه نو ته خیر دی یو وخت دوه کې چې شروع شي او بیا خیر د محرم کې به وکي نوې کار شروع کړي بیا په دې میاش کې زی او قبرونه خپل تازه کی کال کې نی ورغلې کال بعد مور او پلار کال کې یو ځلزي او دا تازه کوي یو په چي یو سو کې لیوي او دا پاسه په وبا چي دارنګ پدې له سرودو کې کیرونه په خې تقسیمي شربت تقسیمي څوک جنگ نامه او فتنامه راخذ پیدا کی پدې کورونو کې وي نو یو هغه فتنامه او جنگ نامه وي او جنگ نامه درو کیسه پکې دي هغه وي او نور خذ وته جاړي تا ټول مصیبتونه په دې محرم کې چوغوري دومره به انتها دا چا رسمونه دي دا د مسلمانانو دي دا د شیعاګانو رسمونه دي شیعاګان غیر مسلمه هغه چې کوم رسومات او شرکیات او کوم دین جوړ کړي دي چې الله تعالی دې بدا کانو غوړ نه کوي ریډیو باندې ټي وي باندې نور غانه بجانه تبله باجی وغیرہ دا وبندي واده وبندي او نور د لسرو نه باسي بیا څه کوي نو کوي نو دا رد کوي جماعت اشاعت توحید خلکو ته دا خودل چې دا د شیعاګانو رسمونه دي ګوره دا د مسلمانانو نه دي نن ځان ته سنیانو یون کی هم هغه کارونه کوي کوم چې د شیعاګانو دین دی دا څه ده کنه دا الحمدلله چې کوم ځای کې کار شوی د مهنت او درس د قران کریم د دې جماعت علماو ال تکړه دي الحمدلله دا غزونه ختم شوی دا یان سفر کې بیا چورې وغیرہ دا نورې نو دا ردونه دا د جماعت امتیاز دی دیو جنا قران کریم دا یو داسې کتاب دی چې دا صحیح طریقې سره وي او ځکه نو یقینا چې شرک نو توبه تایب شي وګورئ جنات او قرآن اوریدلو قران اوریدو نو فورن هغه کې انقلاب راغی تبدیلی رااله ولې وګي ورته کې خودو د در په وګوري اوریدو الله فرمایي قولوا هي الیا انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا آجناتو ڈلا کلا گرد دلغی آواز دا قرآن کریم تروق شو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہر موز کئی دشت بیابان کے قرآن کریم اور دو راضی غوږ دی د قران کریم دورې دلو حق ادا کو صحیح طریقې سره زړه غوږونه ورته کې خودل کله چې قران کریم اورې دو اثر په وکړو فورن هغه ایمان وړي خپل قوم ته وردي دعوت ورکړي او دا خبره کوي ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا من ناشنا کلام مورد عجیب کتاب مورد عجیب مسائل مورد من داسی کتاب مورد داسی کلام مورد ہدایت والا کتاب نیغلا خودوں کی کتاب ہدایت والا خودوں کی کلچ منگا قرآن کریم مورد اثر داو شو چمنگ فآمنا به من ایمان اوڑو پدے ولن نشرک بربنا احدا یوزل قرآن کریم اوریدو قرآن کریم باندې پوښو صحیح طریقې سره اعلانو کو چې موږ مدنن بعد دا الله سره هیڅ قسم شریک نه ګرځو نه جوړو موږ نه لپاره شرک نه کوو شرک نه توبه تایب شو دی وجنا قرآن کریم دا کتاب دی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن کریم دا غلار خی اغلار باندې تابوزی دا غلار خود نه کوي تا تا چاغه سیده دا ډیر نه غلار دا اغه صحیح لارا د ټولو نه زیات سیده نه غلار اغه دا چې کوم قرآن کریم خی ا قرآن کریم د شرکیات ورد د بدعات ورد د رسومات ورد د تمام دا الله رب العزت فرمانو چې کوم الله حرام کړی دي دا غیر رد کوي قرآن کریم چې صحیح طریقې سره اولله
او ته وګ کې نن هم وګم نو دکان وګ هدل وسکه اکثر رپورټونه کو او رازو مطالبه کو چیرې د درد په دغه باندې نه لوټ فکر دي نه کله زمو خوب خرابېږي کله بیماران دي کله نور مسئله کله نور مسئله او کوشش راکې اس طریقې سره بند کی څنګه به هدایت شي داسې قوم ته محترمو خبره لګا زیاتم شو مهمان خصوصي ان شاء الله تشریف وروړي او زه په دې کلماتو باندې تاسو نه اجازه غواړم الله رب العزت دا کومه دوره چې دا غنن آغاز کیږي افتتاح کیږي الله رب العزت دا خیریت سره اختتام ته ورسي او الله رب العزت دا د ټولو انسانانو د پاره نارینو زنانو د پاره ذریعہ د هدایت وګرځي او الله رب العزت په دې کې زمونږ ایسو کی او الله رب العزت ټولو ته د دې اجرونو ثوابونه چې څومره مرګري راغلي دي الله ټولو ته اجرونه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.